الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صلى الله عليه وسلم. سوري يونس شروع دانون د ذکر کې خوري شو چې یونس علیه السلام تذکرہ او ذکر کې الله کړی دی او داغه د قوم ذکر الله تعالی کړی دی چې د خدای دا قانون دی چې کله پیغمبر د قوم نه اوسي خبشي او لاړ شي او آثار عذاب ښکار شي نو هغه قوم الله بیا نه معاف کوي داغي توبه نه معاف کوي بیا خامخا هلاکوي. یونس علیہ السلام قوم یونس علیہ السلام خپشو لاړو او آثار د عذاب ښکار شو او قوم پوه شو فوري طور د خپل ځایونو نه ووتل او ځنګلو ته خوار وار شو مالونه یو ځای کې او ماشومان بل ځای او ځان له بل ځای کې او الله تعالی ته جړاګانې شروع کړې چې الله موږ ته رسول پیغمبر هغه طرف وښایا چې موږ لاړ شو هغه راوړو هغه راځي کوو چې هغه څه وایي چې هغه موږ ومنو. دا قسم ته الله ته زاري وکړه نو الله د عذابو د آثارو د لیدلو په ټیم کې دا قوم معاف د ډېره ناشنا خبره ده چې داسې هېڅ قوم الله نه دی معاف کړی. په دې وجه دا صورت نوم دته کې ایښودی شو سوره یونس او مکی دی د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی او موضوع د همغه د مکی سورتونو موضوع ده چې توحید د الله رب العزت یووالی به بیانېږي هغې باندې به دلایل نقلیه به پیش کېږي او دا دعوه به پکې دې ته محور صورت وایي چې دا صورت چاپېره د هغې نه تاویږي او دا ثابتوي. دې موضوع ته محور صورت دلته توحید دی او دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره صداقت القرآن چې قرآن واقعي د الله کتاب دی او دریم بعث بعد الموت چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند دی او قیامت په الله قائموي او ورځ د آخرت را روانه ده په هغې کې به دا خلک بیا دوباره ژوندي کېږي او په دې دنیا کې چې څه کړي دي که نیکۍ کړي دي او که بدۍ کړي دي نو د هغې حساب کتاب به ورکوي. نو چې د چا نیکۍ ډېرې شوې هغه کامیاب شو الله ته راضي شو جنت ته به ځي. چانه کئی چې سپکې شوې دا بدقسمته شو جهنم ته به ځي دی پیل شو. دا قسم ته موضوعات په دې صورت کې به انشاءالله ستاسو مخې ته راځي. لومبنۍ مسله چې قرآن دلته موږ ته ذکر کوي نو هغه صداقت القرآن دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بې اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دی. الف لام را الله واقف دی په معنا د دې حروفو. دا د مقطعات قرآنیه دې ته مقطعات د قرآن وایي. دا بیل بیل کړی شوي او پرې شوي حروف دي ځان له ځان کړی شوي مقطعات. دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي
دې په معنا حقيقي باندې سوا د الله نه بل څوک نه دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما خبره می تاسو ته کړی و چې هغه ویل چې زه د دې متشابهات په معنا باندې پوهیږم. نو د الف لام را ترجمه کړی دا چې انا الله ارى انا الله ارى الله وی ز الله ما او هر سوینه د ارچا اعمالین د ارچا حالات باندې می نظر دی. دا معنا عبد الله بن عباس نعمت ترجمان للقرآن کړی. نور دا خو چې په کوم صورت کې دا مقطعات قرآنیه راځي او دا په یو کم 13 صورتونو کې راغلي دا د حروف هجا نصف حروف دي. حروف هجا 29 دي نو دا هغې نیم حروف دي او دا تقسیم شوي دي په یو کم 13 صورتونو باندې په تعداد او په عدد د حروف هجا او د دې لویه خبره دا ده چې د کفارو دغه منګړتو سوالونو جواب دی چې دا قرآن دا پیغمبر د ځان سازي دا دې د چا نه یاد یو به منګ ته وایي. نو په یو کم 13 صورتونو کې دا خبره الله تعالی خبره کړه او په هر صورت کې سر کې دا کفار چیلنج کړه چې تاسو فصحاب لغای او د دې جبې ماهرین یې دا د عربی جبه ده او تاسو ما پورا ماهرین یې دي. تاسو لا د کلیم دي د خلکو نه خبره او یو داسې انسان چې هغه د سلويختو کالو پورې نه لیکلي کړي دي او نه چا د غوړه ما د کړي لوستلي کړي دي او هغه یو کتاب پیش کړی دی. تاسو په صحابه لغا ټول راجمع شي کې انساني سادهونه شي او بلاسي عمومي انسان هغه پیش کړی او دا تاسو اس کړی دی. نو تاسو خپلوي تعلیم یافته یو په صحابه لغا او ځان سره د خپل خدایان مصنوعي او جعلي او مرګري کوي او پیریان هم ځان سره مرګري کوي او چې د چانه تاسو تمکی زموږ په کار کې تعاون کی سیوا د الله نه ټول مرګري کوي او زه راځي د قران کریم په شان کتاب پیش کړي هغه ونکو ویل سورتنا مفتریات چې هغه د ځان ساشي او په صحت او بلاغت کې د قران په شان هغه پیش کړي. سوره بقره کې ورته ویل فاتو بسوره من مثله یو سورت پیش کړي پتا وګورئ او زمونږ دا ایمان دی چې اسرافیل السلام بشپیلې وي او قرآن به هم دوباره اوچت شي خو د قرآن د یو آیات مقابله به وسو یو آیات تلک آیات الکتاب الحکیم دا کم چرا روان دی په دې سوره یونس کې دا آیاتونه د کتاب محکم دي. دا سی کتاب دی چې دا محکم کتاب دی. د حکیم په معنا د محکم دی یعنی معنا دا ده چې په دې کتاب کې شک او شبهه نشته دې کې کلک او استراب نشته. دا کتاب محکم دی. دا چې کومې مسلې ثابتوي پای کې واضح الدلالت دی په هر لحاظ سره دی محکم دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس. اکان للناس عجبا استفهام ایشتره د خلکو لپاره تعجب یو شی ناشنا ګڼل. موږ طالبانو د بری کتابونو د ترجمه کوو چې انفعال النفس عند ادراك الامر الغريب. انفعال النفس بده نفس کی یو اثر پیدا شي ناشنا غوندي اثر پیدا شي.
ځکه چې دا نفس یو ادراک او موندل د یو عجیب او ناشنا شي لکه دا رسول کوی چې هلکه دی تاسو ګورئ د اسمان نه خر را روان دی خپې داسې کړي دی را روان دی خر نه څنګه اسمان نه را روان دا تعجب دی ته وایي چې یو ناشنا غوندې خبره مشرکانو به دا خبره کوله چې که موږ زموږ هدایت د الله مقصد وي او موږ ته پیغمبر را لېږلی نو فرشته به یې را لېږلي نو انسان څنګه پیغمبر ساشي علما وایي د دوی پر عقل دي څه شي چې ګټې ته خدای وایي د ګټې نه خدای سازېدی شي د دوی په نیز باندې او د انسان نه رسول نشي سازېدی دوی په نیز باندې دا د خدای حیثیت دوی دومره کم کړی دی ځکه قرآن فرمائے اکان للناس عجبا اے دیر خلقو دا پارا دار تعجب خبر کما ان اوحینا الى رجل منهم چه منگا وحیو کی او تنت دوینا دوی دا کورنینا دوی کی پیدا شوه دی کی دوی شوه 40 کالی رو کی تیر کری دی وصادق الامین باندے اغم شعور دے صادق دے انتہائی رازباز اور امین دے انتہائی امانت دار انسان انذر الناس او پدی مضمون باندې منګه یو پیغمبر راولي دوی ته دوی ته وجود نه چې او یرا خلق ولا کم خلق دا دعوت نه مني دا دعوت توحید دا خلق او یرا وبشر الذين امنوا او زیر ورکا ایماندار ہوتا زیر ورکا کسان تا چی مومنان دی اس زیر والا ورکا ان لهم قدم صدق یقینا دوی دے پارا رشتین قدم دے یعنی دوی دے پارا یو رشتین قدم دے یو دیر لوی مرتبہ دے دوی دے پارا اور دوی دے پارا یو دیر لوی ثبات او فلکوالے دے پدین کے عند ربهم پرزد پروردگار دوی باندے قال الكافرون ان هذا لساحر مبين یقین وائی کافران یقینا دا پیغمبر لساحر مبین دے جادوگر پڑا گئے ساحر جادوگر تا ہوئے نو قرآن تا سحر ہوئے وائیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کل ساحر ہوئے اور کل بے ورطا مفتری ہوئے کل بے ورطا کذاب وائیو او کله به ورته لیونی وي د هغې وجه دا چې الکافر رجاع کافر او باطل پرست همیشه د خپلو خبرو نه انحراف باطل پرست نه پېژني نو نن یوه خبره کوي او سهار له بله خبره کوي او بله ورځ بله خبره کوي او بله ورځ بله خبره کوي دا باطل پرستۍ لویه نښه ده کله پیغمبر خدای یو نوم دی او کله ولې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض یقینا رب تاسو خالق او مالک تاسو الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې په ستة ایام پتهته په پورا والی د شپږو ورځو کې د ځمکه او اسمانونه الله شپږ ورځې کې پیدا حالانکہ دا اللہ دونه دوی طاقت دے چې هغه په کلمه کن سره هم اسمان او ځمکه پیدا کولی شي په کلمه کن سره چې داسې ویلی چې ځمکې او اسمانونو موجود بس دا خو موږ په کمه نه پوهېږو یعنې کن ته هم پکې الله ته ضرورت دی الله اراده په کوم شي پورې متعلق شوه نو دا ونی بیا اللہ تعالیٰ کو شپږ ورځې کې پیدا کړ نو تعلیما للعباد التأنی فی الامور دا اللہ تعالیٰ خپلو بندگانو ته ادب ورکوي چې که ته ډېر مړنې که نه او یو کار
په یو ورځ کې کولی شي او مټې ورته راونغواړي ځان ورته لیونی کړي نو دا هېڅ توره نه ده دا کار کلک او مضبوط وکړه د یوې ورځې په ځای په دوه ورځو تأني دې ته وایي آرام آرام په تدریج باندې کار کول دا موږ ته الله تعلیم راکوي زه په کلمه کن نه اسمانونه ځمکې پیدا کوم او بیا د هغې باوجود په کلمه کن نه پیدا کوم شپږ ورځې کې پیدا کوم ثم استوى على العرش بیا یې غلبه حاصله کړه په عرش باندې دا زموږ اجماعي عقیده ده چې الله په عرش دی د دې نه انکار کول کفر دی خو د دې نه تپوس کول بدعت دی د دې کیفیت بیانول بدعت دی څنګه ناسته دا خبرې باندې بس ما یلیق بشانی سچ راغی د ذات گرامی سره مناسب دی هغه یدبر الامر دا الله پاک تدبیر کوي د کار د عالم تدبیر کوي یعنی اصل کې دبر یدبر تدبیر دی توای چې په یو شی باندې سوچ او فکر کې او په سوچ او فکر باندې سازي او د دې باندې دا نظر اچي چې دې کې فواید سړي او نقصانات سړي ته تدبیر وي یدبر الامر تدبیر د امر کوي او الامر کې الکلام عوض د مضاف الیه دي یعنی امر الخلائق تدبیر کوي د امر د مخلوقات ما من شفیع الا من بعد اذنه نستسوق سفارشی الا من بعد اذنه مگر پس اجازت د الله نه دا د مشرکانو د هغې مشرکانه خبرې جواب دی چې تا به ورته وویل چې دې بوتانو نه څه غواړئ لات او منات او عزا خو لیس بشیئین دي نو دوی ویل چې موږ خو ورته خدایان نه وایو موږ خو ورته سپارشیان وایو څنګه وما نعبده دغه دا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله دې قرآن کې ذکر دا بوتان دا زمونږ سپارشیان دي الله ته نو الله فرمایي چې ما سره سپارشیان چی کنه هغه زما په اذن او په اډل باندې دوی خدای درو غلا او زما اډر وای لکه الله رب العزت باندې یو بنده په باره کې وایي چې راضي دي دې بنده ناراضي دي خو دې بنده څه کمای کړی نیولې شوی دی په دغه وجوانی له ګوجرین دی نو الله یو بل خپل بنده ته وایي چې بنده پاس ورته سپارښت دي ته وایي سپارښت بالاذن دا به مذنبینو ګناهګاران مسلمانانو ته پاره وکړي زموږ د قانون کتابونو لیکلي چې سپارښت به د ګناهګارو مسلمانانو لپاره دی کافر ته باعث قسم سپارش فائدہ نہ ورکي فما تنفعهم شفاعة الشافعين رب شکران کفار تا سپارشانو اس پیدا ذالکم اللہ ربکم دا تاسو ته دا کارونه چې کوي دا الله رب او خالق او مالک تاسو دی فاعبدوه د عبادت چې سو خالقي نو هغه لایق د عبادت نو خالق الله رب العزت دی نو عبادت قوم د الله رب العزت کې دي شي او د عبادت غدري معناګانې به تاسو کې روي نه د چا مخ کې ځان ذلیل کار کول عبادت دی د چا نه به اسباب تم کول دا عبادت دی او د چا نه پټه غوندي را کول دا عبادت دی دا به الله کې افلا تذکرون ایتاس دومره پنو نصیحت نه قبلې الیه مرجعکم جميعا خالص دی الله تاسو ټول واپس دا ټول بل خدای مخې لځي دوی مسلې نه بلی تلاړو چې اثبات د اخرت شو بعد الموت شو او دا
وعد الله حقا دا وعد دا الله دا وعد الله حقا دا وعد دا او وعد دا الله رشتینی ځکه چې ان الله لا يخلف الميعاد قرآن کی ذکر انه يبدأ الخلق یقینا دا الله اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده بیا دوباره ژوندي کوي او دا شروع د هر یو شي ګرانې او چې یو ځل د یو شي نقشه تیار شي او هغه وجود ته راشي نو دوباره پیدا کول هېڅ دي الله وایي زه دواړه کوم او دا ولې به دا خلق دوباره ولې ژوندي کوم او ځان ته به ولې ودروم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې بدلا ورکی الله کسان دا چې مؤمنان او عمل او کسان چې عمل دني کوئی کړي دی بالقسط په انصاف سره او والذین كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هغه کسان چې کفر کړي دي په کوم خبرو چې د ایمان ضرورت راغی نه انکار کړي لهم شراب نیبوی د پارسکل من حمیم د ګرمو بونا د دوی د پاره بسکلی د ګرمو بونا جهنم کې ورته ګرمي ګور قرآن کریم یو ځای کې بیان کوي یطوفون بینها وبین حمیم آن چکرې به ورکوي الله دې جهنمیانو ته زبانیه پرشتي به بوزي د دې اور په منځ کې او د ګرمو اوبو په منځ کې به چکرې ورکوي چې کله دوی اوسو بسکو د دې اور نه روان کې د اور غاړې کې بوزي او د اور په غاړه کې هلته بوټونه لګېدلي دي چاټۍ دي او د کافرانو د بېدینو د وینو زوی چې هغه د وینو ځي پای کې جمع کېږي نو هغه د دې څکل او دومره انتهایی ګرمي دي احادیثو کې راځي دومره انتهایی ګرمي دي چې کله یو جهنمي الله دې موږ تاسو ساتي دا کاسه راډکه کي او دې مخ ته رانږدې کړي د مخ دا غوښې به پکې ورپرېږدي ډېر تاو او دړه کې به اور لګېدلی لګې به وجود به هغه په سر واړی او چې لاندې لاړ شي دا کلمې به وله ټوټې ټوټې کې او لاندې به تپوزي سورې محمد کې الله فرمایي فقطع امعاءه دا کلمې به وله ټوټې ټوټې کې او لاندې به تپوزي وعذاب علیم بما كانوا یکفرون او دې لپاره عذاب درناک دی په سبب د هغې چې دوی انکار کولو والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون دا دلائل دی په توحید باندې الله هغه ذات دی چې ګرځولي دا کره شمس لره ضیاء پړکیدونکي او رڼا دا کره شمس الله داسې پړکولی ده د یو لیټ په حیثیت باندې ده اول قمر نورا او الله رب العزت ګرځولې ده سپوږمۍ لره منوره د دې دا نور د نور په انداز باندې کم دی او دا یو مشهوره خبره ده او دا د ساینس هم ثابته کړې ده چې ځان لا په سپوږمۍ کې خپله رڼا نشته دا چې کله د نور سره مخامخ کېږي او څومره اندازه مخامخ کېږي نو په هغه انداز باندې کې رڼا راځي او دا یو مشهور دی یوناني فلسفه کې به موږ راځوتول پخوا چې نور القمر مستفاد من نور الشمس دا رڼا د سپوږمۍ اخیستې شوې ده د رڼا د نور د دې وجه نه ضیا ذاتي رڼا ته وایي او نور دا عارضي رڼا ته وایي چې بل نه رامنتقل کېږي وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب او اندازه کړی دی الله د نور او سپوږمۍ لره په خپلو منازلو کې د نور ځان له منازل دي د سپوږمۍ ځان له منازل دي
لتعلموا عدد السنين والحساب دیر پارا چی معلوم کئی تاسو شمیر د کلونو او والحساب او معلوم کئی پدیوانی تاسو نور حسابون کتابونا پنور باندی عدد او شمیر د ورځو معلومی او پس پومی باندی عدد دا د میاشتو د کلونو معلومی قمری میاش او قمری کال دا اسلامی حساب کې دا مسئله ده ما خلق الله ذلك الا بالحق نری پیدا کړی الله دا ټول مخلوقات مگر په واسطه حق سره دي دا الله د غب شپ د پاره نه پیدا کړی دا د لوګو ټوکر لپاره پیدا نه دي پیغمبر خدا ورشپې وروته ور به اسمان ته وکتل به زمکه ته وکتل دي مخلوقات ته وکتل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يفصل الآيات تفسير سے بیانی آیاتون القدرت پلا لقوم يعلمون دپادا قوم چیزان پوئے گئی ان باختلاف اللیل والنهار یقینا پگڑبڑوالی دشپی او دورز کی گڑبڑوالی مانا دادا چشپا شپزی ورز رازی ورزی شپرازی وما خلق اللہ فی السماوات والمخلوقات چی پیدا کرے اللہ پاسمان و پزمکو کی لآیات پڑھنے ٹولو کی لوئی لوئی نخیری لقومی یتقون لپارا دے قوم یتقون چیری گی دا اللہ نا دیو یریدون کی قوم لپارا دا اللہ نا دشبی و دورز پری بدلی دلو کی اور پدی اسمانونو اور پدی زمکو کی لوئی لوئی نخید عبرت کی لوئی لوئی بلکہ پہر شی کی دا اللہ را قدرت دا خدا لیکن سڑے ہوئی کہ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد پہر یو سیس کے دا اللہ را قدرت نخی دی او دا نخ چگی وہی چی اللہ یو دے اللہ یو دے اللہ یو دے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون یقینا اغا کسان لا يرجون لقاءنا چن یریگی زمانگا دا ملاقاتنا لا يرجون مانا لا يخافون دیو مانا بلا مانا ایدادا ان الذين لا يرجون لقاءنا یقینا اغا کسان چی امید نساتی زمان دا ملاقات ورزو بالحیات الدنیا او خوشحال شوی دی پا جوند دنیا باندے پا مقابل دا آخرت کی دا دنیا دا پانی نعمتونا او دا پانی زندگی دا ترخ زندگی دا نعمتونا چی دا مصیبتونو غمونو پستاکونو سلڑلے شوی دی دا پدی بانی زڑی خیرے پدی خوشحال شوی واطمئنوا بها وسکون او آرام حاصل کرے دے پدی دنیا باندے دی دنیا باندے راضی شوی دی او پدی دنیا باندے ذات اطمینان دا حاصل اول کوشش کرے دے او والذین هم عن آیاتنا غافلون آکسان چی دید آیاتون زمانانا خبرو جاہلان دی زمان دا آیاتون زکولو باقی دا عمل کولو یا لاغی دا خوراولو کوشش نکر دا طول جواب خبر داش اولائک مأواهم النار دا کسان طول کدا دنیا باندې خوشحال شوی دی و دنیا باندې مطمئن شوی دی او کنا زما د آیاتونو نه خبر دی دا ټول کسان زه ټکانا او زه د اوسېدلو د دوی اور دی بما کانوا یکسبون سوداګي چې دوی کوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم
تجری من تحتهم الانهار بجنات النعیم. یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل د نیکو کوي یهدیهم ربهم خونه به وکړي دا پروردګار دوی بإیمانهم په سبب د ایمانونو دوی باندې د دې د ایمانونو په ذریعہ باندې با الله دې د خونه وکړي او دا خونه به ورته چرته کوي جنتونو طرف ته داسې باغونه وي تجري من تحتها الانهار چې وایي بالان دې دنا مختلفې ولي په جنات النعیم او یې بدی په جنتونو د نعمتونو کې اوس چې کله جنتونو ته جنتیان لاړ شي او باغ مزور کې سر شي د جنتیان به یو دعا کوي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. یہ آیات کے دری خبریں اللہ وہی دعواهما رابلنا الجنتیان فيها بجنت کی اب اسی سبحانك اللهم تجي خپل مرګري راوړي خپل زیاده استاد موبایل هغه خبره بدای چې تبا هغه ته دوه وی چې سبحانك اللهم پاکی دا تعالی رعیز ما ربا تدا هر عیب نه پاکی ځکه خو موږ دې زیاته راوستي او یو بل تستړي مشي به سید جنتیان وتحيته فيها سلام ستړي مشي بر جنتیانو په جنت کې وبلتا سلام نه څنګه سلامونه په یو بل به وي په یو بل فرشتي بر هر ځای لار دروازې نه پیرانه نوزي او په جنتیانو په سلامونه او الله رب العزت په سلام وي سورہ یاسین کې براشي سلام قولا من رب الرحیم سلام بھئی چاہا سلام با وینائی دا اللہ رب العزت او دریم خبر آرہا وآخر دعواهم او آخر دا دعوت دوی چکل مجلس کتمیگی مجلس تا جنتیان ہوشو خوراکون اسکاکون ہوشو او مزیدار جنتی شراب او پکی اس کرے شو او د عیش او د آرام ټیم تیر شو چې کله اوس هر سړی خپل خپل ځای ته ځي نو آخر دعواهم آخري د دعوت دوی بدای چې ان الحمد لله رب العالمین تمام ثناګانې او صفتونه د کمال ثابت دي الله لرا مستحق الله له خاص دی په الله پسې داسي الله رب العالمین چې پرورش کون کې پیدا کون کې مربی او مصلح تمام مخلوقات ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس کپتلوار ورکولې الله خلق تا شر لرا لکه کله یو سړی ځان ته غوسه ولا راشي خدای دې ما کړ کی خدای دې ما تبا او کله زوی لور ته پکاشي خدای دې کار کا خدای دې تبا کا او کله خزي ته پکاشي او کله مشر ته پکاشي او کله مشر کشر ته پکاشي نور پکار تاسو ته معلوم دي څنګه او اوس مو یې کاوه ورته پیښه اوس په ورته پیښه کی زنانو کې سړو کې ټول دا الله وی چې اوسړی وي خدای ما کار کې زماره بچی کار کې او الله په تلوار باندې دا شر ور کولې نو کیسه به خلاص کړي نو دې به وجلې او دا بچی به استعجالهم پشان د تلواری ور کولو پیتا پشان د ور کولو د الله په تلوار باندې پیتا بالخير خیر لرا لکه سور د الله نه خیر واړي او الله یې سونه په جلتۍ ور کوي
او داسې به جلتی الله چې دا خلق د الله نه شر غواړي ورکولې نو لقضي الیهم اجلهم فیصله شوې به ودي ته نیټه وي یعنې ورکړي به خو الله ډېر مهربان ذات دی خلق ته شر غواړي او الله ولا شر نه ورکوي او چې خیر دې غواړي نو خیر ولا ورکوي ونظر الذين لا يرجون لقاءنا پس بدو منګه آی کسان لرا چې امید نه ساتي یریږي د ملاقات زمونږ پس کې پرې دی فی طغیانهم یعمهون فسرکشو د دوی کې متحیر او حیران وإذا مس الإنسان ضر کله چې ورسي انسان ته تکلیف ضر هغه تکلیف دوای چې بدني تکلیف دردونه دي زخمونه دي سرخوږی دی قسمه قسم بیماری دي دعانا لجنبه او قاعدا او قائما درابلی منګ لرا په اړه باندې د چې په کټ کې پروتي او ډړې والی ما طرف ته فریادونه کوي او زمانه دا غواړي چې الله ما روح او قاعدا او کلا بنا داست باندې هم الله را غواړي چې الا ما روح او قائما او یا په ولاړه کله کله په ولاړه نو معنا دادا چې کله دې بیماری راګیر او تکلیف راګیر او مصیبتونه راګیر کړي نو ما په هر حالت کې یادې بدل قرآن وایي فکانا ذو دعاء عریض نو دې شي خاوند دوک دواګان وګدي دواګان کوي فلما کشفنا عنه ضره الله فرمایي کله چې در کوم دنا تکلیف ددا ا بیماری بدل شي ا تکلیف راغله لری کم مرکا لم يدعنا الى ضر مسه نو تیری کې کان دغدا تیری مرا تیری داس رواني بے پروا کلم يدعنا لقد چې نه را بلې موږ لرا الى ضر یو تکلیف تا مسه چې تر سه یو موږ لر کړو دسی بیا زمون پروا نه کوي او دسی زمون نه الله وی مستدرج شي چې تبا نه ویګنی دی یو زمانه کې مصیبتون راګر کړو او ما دې چې وی چې رب دا مصیبتون راځي او داږي وجہ اصل کې دادا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دقسی خسته شوی دی زیاتی کوونکو ته هغه چې ودي دغې کوونکي هر مسرف تا داغا بد عملی او بد چلنی داغا کافر مسرف دی او کاغا منافق مسرف دی او کاغا مسلمان مسرف دی واغا دا خپل کارکردگی او کړو دا ډېر ډولي شیطان په ذهن کې ښکار کړی دی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات یقینا هلاکړي منګه ګڼ اوسیدونکو د زمانو لرا من قبلکم مخکساسنا لما ظلموا کله چې واغوي ظلم وکړو ستاسو نه مخکنو قومونو چې کله ظلم وکړو ما بر صفحه حسن لري ختم وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلي مخکنو قومونو ته پیغمبران په ښکارا او دلایل باندې وما كانوا ليؤمنوا نو دغه بد قسمت چې ایمان راوړې كذلك نجزي القوم المجرمين تكسب القوم يقومنا فرمانتا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهما بیاو ګرځول موږ خلیفګان پس مکه کې رستور دغه مخکنو قومونه لننظر كيف تعملون چې وګورو موږ چې تاسو عمل کوي دغه مخکنی قومونه چې ظالمانو مشرکانو بیدینو نو به د مخرز مکه نه هټاو کړو او تاسو مې داږي په ځواني خلیفګان ساز کړی زګورم الله وای چې په علم شهودي سره په علم تفصیلی سره په علم بعد وجود الاشیاء سره دا ما وګورم چې په تاسو کې څوک تاسو څه قسم عمل کوي وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات كل جنستيكي بدي باني آياتنا أخكار زمن قال الذين لا يرجون لقاءنا ويا كسان من نساتي ديري لملاقات زمنا سوي ائت بقرآن غير هذا لا قرآن لركجي لا قرآن لرك بل
بل یو قرآن د دې په ځای مونږ ته راوړه او بدله یا دا قرآن کی تبدیلی وکړه نو مخکرۍ معنا دا ده دا قرآن لرکا او داسې قرآن راوړه چې زمونږه د الهو پای کې مزمت او سپکه دی نو دا قرآن لرکا او داسې قرآن راوړه او کنه دا قرآن ټول نشي لرکولی نو کم از کم زمونږه د خدایانو چې په کوم ځای کې په قرآن کې بېعزتي شوې ده نو هغه پرزې بدلې کړه دا څوارلسنیم سوه کاله مخکې هم مشرکانو دا خبره کړې وه او څوارلسنیم سوه کاله بعد نن هم امریکنیان مشرکان یورپیان مشرکان هغوی اوس هم دا خبره کوي چې دا قرآن در سره موږ منو او دې قرآن نه د جهاد آیاتونه لرې کوي لکه زمانه مخکې د دې یو بل د ټرمپ دغه نه د اوباما نه مخکې یو بل دغه یو بل سر د امریکې او دلته دا شاه عبدالله چې و د سعودي دغه دا چې کوم دی دغه شهزاده د ده حکمراني و نو دې تللی و نو هغه زوړ یو دا نوی بش دی هغه زوړ بش ګرګ هغه زوړ بش سره یې ملاقات او دوه په دوه باندې ملاقات و نو هغه وایي په خپل هغه دا بیان بیا کړی عبدالله چې دا کتاب یې راواخیست لاس کې ونیو وایي ما ته چې شهزاده صاحب چې دا کتاب ستاسو لاس کې که نه زمونږ ستا جوړه نه راځي دا کتاب ته ما راواخیسته چې ما بېرته قرآن عظیم الشان او بیا ما داسې کوته نو چې کوم ځای کې آیاتونه دي د جهاد په هغې باندې سور قلم راښکلی دا کافر د دې جهاد د داسې الرجي دي او د هغې وجه ده چې هغوی تاریخ کتلی دی چې د جهاد په نتیجه کې څونه د هغه زمانې سوپر پاور چې سوپر پاور چې به ورته هغه خاورې دي شوي هغه د یورپ د شام او د روم لوی سلطنت دا خو جهاد په برکت باندې مسلمانان ختم کړی او د پارس او د ایران د رستم او د اسفندیار حکومت دا خو جهاد په نتیجه کې ختم شوی دی جهاد دا روح دی په اسلام چې کله جهاد ژوندی اسلام به ژوندی چې جهاد مړ شو اسلام به دې مړ شي بس دا دونه د قرآن سره دې دشمني ده او زموږ بعضې علما دا هم دعا کوي ټولې دنیا ته د خدای خیر کوي بلکل دې خیر دنیا ته نه خیر کوي ته امریکې ته هم خیر کوې او ته یهودي ته هم خیر کوې ته خو ډېر زبردست مسلمان یې نو بس موږ دې دوان سره یو ځای پاتې شوي زموږ ورسره زړې غوندې یاراني دوستاني دي نو په دې وجه باندې موږ دا کافر راته بدي نه ښکاري زه ورته خیرې وم خیرې به ورته نه کوو بل دا چې زموږ را بزرګي هم پرې خرابېږي په دې خیرو باندې چې موږ اوس کافرو ته خیر وشو که پیغمبر خدای کوي د هغه پیغمبرۍ کې بې فرق نه راځي قال الذين لا يرجون لقاءنا وایا کسان چې امید نه ساتي زمونږ د ملاوېدلو نه یریږي زمونږ د ملاقات نه راوړه یو قرآن سوا د دې نه او بدل هو یا خیر دی همدغه قرآن دی خو دغه ځای نه ترې نه لرکه قل ته ورته وایه ما یکون لي ان ابدله من تلقاء نفسي نه ده ممکن ما دپاره چې بدل کړمه زه دې قرآن لره من تلقاء نفسي د خپل طرف نه نو ته څه کولی شي ان اتبع الا ما یوحى الی زه ما ته دا حکم دی چې زه تابعداري نه کوم مګر د هغې چې ما ته وحي د الله نه کېږي زه د وحي تابع انی اخاف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیم یقینا زه یریږم که نافرماني وکړم د خپل رب د عذاب د ورځې لویې نه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ويا پیغمبرات
لو شاء الله کدا الله خو خشوي ما تلوته علیکم ما ورا قرآن پتا سنوي لستره قرآن پتا سنوي بدلگی قرآن نستا سنوي زیاد تکرک کیگی کدا الله خو خشوي ما ورا قرآن پتا سنوي لستره مشرکان ولا ادراکم به او نبا الله پو کړه وې تاسو لرا په ذریعہ زما باندې دې قرآن باندې وقد لبست فيكم عمرا من قبله بس یقینا درنګ تیر کړه ما په تاسو کې قریشو عمرا من قبله درنګ ما درنګ تیر کړه په تاسو کې او تیر کړه ما په تاسو کې عمر درا مخکې دینا 40 کال ز په تاسو کې پورا سرویت کال سرویتم کال پیغمبر خدا ته پیغمبر ملو شو او مصیبتونو سره واو خپلاو شو چې کله ورته دا بار رسالت وګو واچول نو مشکلات او مصیبتونو سره واو خامخا شو ادينا مخي صادق الامين ادينا مخي خو حجر اسود چې دی او بیت الله باندې بوسیده شوی دا او دوباره ساز کړه حجر اسود په خپل ځواني دینو بچا باندې متفق کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې متفق شو او هغه راوځي په خپل ځای کې خود کړي چې دیوال کې ورسې کړو اپلا تاقلون دومره نه پويږي چې 40 کال ز پتا شو کې اوسېګم د وړوالي نه 40 کال پورې ما دا کې څه خبرې کړي چپ چاپ نه چاته خو یو چاته او پیغمبران علیهم السلام به پیدایشي لحاظ سره بت پرستی نه ډېر سخت لري سخت بد ورته دیو جن پیغمبران علیهم السلام ذاتی تورم دین پاک فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وسوق دې زیات ظالم دا چانا چتړي او سازي په الله باندې درو او کذبا بیااته یعنی نسبت درو کوي آیاتونه د الله تعالی انه لا يفلح المجرمون شان یقینا شان داده کامیابی لا يفلح المجرمون دشي کامیابی دي مجرمان نافرمان خلق الله کامیابی نه ور کوي کامیابی د مؤمن خدا دا چې الله ته راضي شي ويعبدون من دون الله بندگی کوي سوا د الله نه ما لا يضرهم ما دا شينو چې دوی لا ضرر ورکول شي ولا انفعهم نه پیدا ورکول شي ويقولوا وایدا منافقان وایدا مشرکان هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږ سپارش کوي په رضا الله باندې زمون خلک اوسم کې زیارت لذي نال توجي بابا زرا غلې مو استغفر پاک دا او زما خپل پلي تعالی د بګر سواره چي مؤمن خو چې کوم وخت کریمه ویلې خپل پاک شوی نو تی بنا سوار باندې اسکا کېر ودا وې زما خپل اسکا دا او دا ته چې چاته دا غریب خپل کم دی کړه دا خوري خو پیغمبرانو علاوه ټول خلک وي دي یو پیغمبران نه خوري نو ټول خلک نو ته څنګه وایې چې تاسو خپل پاګه خپل شته سره او ته تاسو خپل پاګه او زه تا وې مو دا غته وای سفارش نه کړې کبه ورشو سفارشي ته ورغې چې لکه د مردان د ډیسي سره بیکار دی او کنه ته ما سره ورشه دا ته هغه ته وې هغه به ورګي او بیا ډیسي ته خبره کوم د سینه کړه دی وې دې تا ته وې مو ته هغه ته وای او زما خپل په دې تر اوسه پاکه دا پرې نیکانو صالحانو کول ټوکی کوي وای مشرکان هؤلاء شفاعنا عند الله دا بوتان زمونږه سپارشیان دي پر الله باندې قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وای پیغمبر دې خلکو ته مشرکان ته اي خبر ورکوي الله د پاک خبرو چې کوی نه دی الله پاګي باندې پاسمانو وزمکو کې ګورې چې الله د پاسمانو وزمکو کې کوم شی معلوم نه نو هغه نه
خدای سره نور خدایان نشته را خو تاسو دروغ وایئ سبحانه پاک دی الله د هر عیب او کمینا وتعالى پورته دی الله عما یشرکون دا چې مشرکان د الله سره شریک کوي وما كان الناس الا امه واحده نو خلق مگر یو جماعت په توحید باندې دا لس پیړۍ د آدم علیه السلام نه د شیس علیه السلام پورې لس پیړۍ چې وي دا ټول په توحید شیطان د خپل شیطاني زینو مونډلې چې شیطانی پکې خېره فاختلفوا نو مختلف شو دوی ځنې په خپل عقیده پاتې شو د توحید او ځینې مشرکان شو او د شیس علیه السلام دا زامنو نیکانو په باره کې چې خلکو ته صدمه ورسېده نو ابلیس ورته غلی راغی تشریح احساس کما نو چې تاسو خفه کېږئ نو راځئ دوی ته به ګورئ او بیا ته لاړ پټ شو 100 کاله پس راغی او نوی قوم راغلی و هغوی ته یې وویل چې خبر یئ دین دې ته به ستاسو پلارانو پوجې کولې په دې به یې بارانونه غوښتل په دې به یې د ځانه شرونه دفع کول په دې به یې ځان ته خیرونه راښکل دکه ځای نه د شرک بنیاد کې ایښودل شوی ود او سواع او یعوس او یعوق او نصر نو قرآن وایي فاختلفوا ولولا کلمة سبقت من ربکم که نه وی وړاندې شوې خبره د رب ستانه په تاخیر د عذاب سره چې زه عذاب زر نه ورکوم لقضي بینهم نو خامخا فیصله به شوې وه په منځ دوی کې فیما فیه یختلفون پای کې چې دوی پای کې جګړې کولې ویقولون وایي دا مشرکان لولا انزل علیه آیة من ربه ولې نازلېږي پر پیغمبر باندې یو معجزه د جانبه د رب نه کومه چې موږ غواړو معجزې خو پیغمبر خدا ډېرې پیش کړي دي او المعجزة الخالدیه قرآن مجید دی ټولو نو دوی څنګه وایي نو دا هغه چې دوی کومه غواړي چې د مکې د ځمکې نه غرونه لړکا نیر پکې روان کا ستا د یو باغي ستا د یوه خزانه وي او ته ته یې وخورې او موږ یې زما د پرش ټول شپه ورځو خیال په خوراک چې چا نه به یو شی څنګه وخورو وایي مشرکان ولې نه نازلېږي پر پیغمبر باندې یو معجزه د جانبه د رب نه کومه چې موږ غواړو فقلت ورته ووایه انما الغیب لله خامخا علم د پټو د الله سره دی دا معجزې هم د غیب سره تعلق ساتي فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زوم ستاسو سره هم د انتظار کوونکو نه تاسو انتظار کوئ زما باره کې او زه انتظار کوم ستاسو باره کې چې د الله عذاب در باندې څنګه راځي وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم کله چې اوسکو موږ خلکو ته خپله مهرباني ورته اوسکو من بعد ضراء پس د هغه تکلیف نه مستهم چې دوی ته رسېدلی و یعنې یو سړی په مصیبتونو کې راګیر دی زه هغه نقمتونه او عذابونه ترې لرې کړم او د هغې په ځای ورته رحمتونه ورکړم نو پکار دا ده چې دې زما شکر گزار سات شوی نو الټه څه کوي اذا لهم مکر فی آیاتنا ناسا پاره دک کسانو لپاره پټ پټ تدبیرونه ناکاره تدبیرونه وي فی ابطال آیاتنا په ختمولو بیا سره کولو د آیاتونو زمونږ سکي یعنې زما هغه شکریه دا شوه چې ما دې مصیبت لرې کو پر اخی مې پرې راوسته رحمت مې راوسته زور او عذاب مې لرې کو نو زما په آیاتونو کې ګوتې وهي او زما آیاتونه باطلوي دا د انسان عادت داسې دی چې د ده نه هغه نیکي راشي او په بدۍ باندې بیا سر شي قل ته ورته ووایه الله اسرع مکرا قل الله اکثر مکرا وایه الله ډېر جلد تدبیر کوونکی دی تاسو خو تدبیرونه کوئ
خو الله ډېر جلد تدبیر کوونکی چې ته تدبیر سر ته رسې نو ته ستا تدبیر ټول معذب کړی ځای ته رسولی ان رسلنا یکتبون ما تمکرون یقینا پیغمبران ان رسلنا یقینا استاد زمونږه یعنی فرشتي زمونږه کرام الکاتبین یکتبون ما تمکرون لیکي هغه چې تاسو څه کوئ جلد لیکونکي دي عن الشمال عن اليمين وعن الشمال تعيد وخيو گوگا سبانی دو پرشتے ناسی دی او لکل کئی او داسی لکل کئی چه رقیب عتید خبرات دا گونے بچکی گمنا او لکیم پیو رب گیری کی هو الذي يسيركم بالبر والبحر اللہ ذات چه روان کری دی تاسو را پوچو پلوندہ کی حتی اذا کنتم فی الفلک حتی چه تاسو موجود شئی پکشتے و جہاز کی وجرینا بهم بریح طیبتنا اور روان شدہ کشتے پتاسو بانی باغباد مزیدار سرا دریح طیب نا مراد دارے چه دا ہوا دی کشتے سر موافق دا تا چه کم طرف تا زین و آگا طرف تا دا ہوا روان دا استا کشتے ازان سر آگا طرف تا فرحو بها نخوشال شیدہ کشتے والا پدیبانی جاتها ریح عاصف راشی دیتا یو باد تیزوں ماتون کے بعد راشی تیز رفتار باد وجاءهم الموج من كل مكان اور راشی دیتا چپید ہر طرفنا وظنوا دی یقین راشی چانہم احیط بهم یقیناً گیر واچو لے شکری بانی بردب شمنگا دعو اللہ مخلصین له الدین درابری اللہ را پدا سے حالت کے چھ خالص کون کی اللہ لرتا بداری دعالا کار ورگئی چھ اخلاص ور سر راش لئن اوائلہ سے لئن انجیتنا من هذه قسم دے کہ چر اخلاص کتا منگ لرا دے حلاکتنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشبا منگا دا شکر استن کنا قدرداننا فلما انجاهم کلچ اخلاص کی اللہ دوی لرا اذا هم یبون فی الارض ناسا پادا بالعملا کوشش کئی پزمکا کی بغیر حق پنا جائز سرا بیو مگا کرتوتنا اگا گناہونا اگا قتلنا اگا شرابونا یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم خام خاص سرکشی ستاسو استاسو پزانو دا کتاسو سرکشی کوئی ردی وبال بستار سر نوزی اللہ تیس تکلیف شور کوئی متاع الحیات الدنیا دگا سشیرے دگا سامان د ژوند دنیا دے دا چل روزہ پیدا د ژوند دنیا دا ثم الینا مرجعکم بے خالص ثم الینا خالص منگتا مرجعکم واپس استاسو دا وننبئکم پس منگ خبر کتا سر اللہ وائی بما کنتم تعملون بائی بانی چتا اس عمل کو انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہو خام مثال ژوند دنیا کمائن پشان دا اگی اوبو دے انزلناو من السما چرا کوزی کرنگا دی اوبو لرا دا اسماننا فاختلط بی نبات الارض پس گڑ شی پدی اوبو باندی واخد ازمکی دا دی اوبو پزریع وار شنکی رو خیجی او گور شیو یو بلکی دا سانگی دا سین نوزی مما یاکل الناس اغواخو او اغا بوٹی چی خوری اگی لرا خلقو والانعام و اغا بوٹی چی خوری چار پایان واغانی و میخی گڑی و بزیو خان حتی ازا خضت الارض زخرفها حتی چی ونشتیز بکاخ والمسائس لرا زخرف اصل کے سرو زر ہوتا ہوئی اور سرو زر دا خلقو بزینن کڑی دولی و خیسته دی و راگیم خیسته دی زخرفها حسنها وبهجتها یعنی خیستوالی انسی دا ازمکا او تازگی انسی دا اخبر ازمکا یا قسمہ قسم شن بوٹی او پای کے رنگارنگ گلونا
وزینت او ډولې شي د ازمکان وظن اهلها ګمان کوي الخاوندان د دې څه ګمان کوي چې انهم قادرون علیها یقینا منګه طاقت وريو په دې فصل باندې پوښ دا فصل کې خیر پوښ او دا زمونږ د کابل باندې راغی آسماني اپاتونه محفوظ شو الله وی دا خبرو کی اتتها امرنا لیلا و نهارا دا پوخ فصل دی پوخ باغ دی راشي دیتا حکم زمونږه په معذب کولو سره د شپې یا د ورځې وجعلناها پس ګرځوم دغې باغ لرا حسیدا لو شوی کأن لم تغن بالامس گویا کې ته وایې کله چې درنګ نه تیر کړی پرون په دې پټي کې داسې دا جوار وربشي غنم شولې دا په داسې مقدار باندې وهي ته وایې چې دا پرون پرې پټي کې اړه سیونه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دقسی تفصیل سے بیان ہوں گا آیاتنا تو قدرت پار قوم سوچ کوونکی والله يدعو الى دار السلام اللہ دعوت ورکی اغا کور دو سلامتی آتا جی جنت دے خلق جنت ترابلی اللہ پاک ویہدی من یشاء الى صراط المستقیم او خونک یگا چاہتا چی خوکشید اللہ لاری برابرتا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ دا کسان دو پارا چی عمل کرے دے الحسنى خبت لبئی چا جنت دے وزیادہ او داگی بس سرباری ہومی داگی حسنان علاوہ نور بمسی او دا چی حدیث کے رازی جنتیان چی کو جنت کے وردوب شی او پدی میوو کی او پدی مزو کی نو اللہ بورتوئی استاسو زیادہ مہربانی در بانی نہ قوما اللہ صبر آبانی زیاد کئی تا زمان مخون اسمن کری ندی تا جنت ہر آسانی و آسائش و خوراکون اس کا کم لندی را کری اللہ بورتزان و خلی جنتیانونا بعد جنت ہر شیر شید اللہ دری در سرا ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ نبئی پٹکڑی مخون پیرا قطرون مانا توروالی ولا ذلتنا اونا اغا چکم دے ذلت اصل کے رسوائی تویلے کی خواری تویلے کی نبئی پٹکڑی مخون پیرا توروالی او نه ذلت او خواری لکه څنګه چې د کافرانو مخونه په دې ورځ باندې باغی باندې د بره قطر او باغی د بره ذلت پروتي اولئک اصحاب الجنه دا کسان مرګري د جنت دي هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه د اتمام نعمت دی والذین کسبوا السیئات کسان چې کوي ګناهونه لرا جزاء سیئه بمثلها نو بدلا د بدی دا په مثل د بدلی دا الله دا عدل بیان دی دا عدل مقام عدل بیان دی وترحقهم ذلہ او پٹکڑی بیدی لرا رسوائی ما لهم من اللہ من عاصم نبجید بارا دا جانب اللہ نسوک حفاظت کرن کے کانما اغشیت وجوہهم قطع من اللیل مظلما گویا کہ تبا آوائی چی پٹکڑے دے مخلوق جہنم اندرا قطع من اللیل و حسی دا طور شبی ودا سی حالت کی چی دا شبا مظلما تک طور دا مخونه میں دا سی توری تباگین دا شبی و ٹکڑا چارا کسی پر مخبوری ولدی ولیا اولائکا اصحاب الناری هم فیها خالدون دا کسان موصول پر صفتونو دا مرگری دا اوردی هم فیها خالدون طیبا پدی جہنم کی ہمیشوسی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اغورزم رایا دا کئی چرا جمع بکو منگا دیل طول برا جمع بکو خبر مخطا مشران و کشران قائدین و رعایا ثم نقول للذین اشرکو بیا بوئی منگا کسان تاچی شرک کرے دے مکانکم الزمو مکانکم خفض زیوانی سی ونخوضت
انتم وشرکاؤکم تاسو استاسو معبودان وزیلنا بینهما جرا جمع کولو مونږ جداواله راول په منځ کې ځکه چې هر کافر دا پرې غټو غټو په پونو کې وردن نه کوي او به ورسره سر په مور کوي وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون وګوي مشران دغه بیکار مشران او مشران به وي ما کنتم ایانا نوی تاسو ایک کشرانو منگل پارا تعبدون عبادت کونگی تاسو کل زمگ عبادت کرے اگی بورتوئی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکما پس کافی دے اللہ گواہ زمان و زمان گوستازو منس کی پدے خبر آچی ان کننا من عبادتکم لغافلین ان کننا یکن منگا دا عبادت استاسنا نا لغافلین نا خبرا هنالک تبلو کل نفس پدک زیکی با اوزمائی شیار یوتنا ما سگو اوزمائی ما اسلپت اگچ دولان نکڑی دی وردو الاللہ مولاهم الحق اور واپس بکرشی اللہ چی مولا دے پر اشتیابانے وظل عنهم ما كانوا يفترون اور رک بشیر دوینا آگا مصنوعی خدایان اور کارونا چودوی پا دنیا کی رضان سالول قل لا والارض و پیغمبر